نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السعي إلى الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبوا قال وكالقائم لا يفطر كالصائم لا يفطر رواه مسلم. مونږ پیدا کړی د انسان په ښایسته شکل او صورت او قوام باندې بیا موږ واپس کو دلته لاندې نه لاندې ته مګر هغه کسان چې ایمان یې راوړی نیک اعمال یې کړي دي د دوی دپاره اجر دی نه ختمېدونکی. سورت 3 امام مسلم نقل کوي د ابو هريره رضی الله عنه نه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې السائل الارملتی هغه سړی چې لله بالله خالص د دنیا د اغراض او د خواهشاتو نه پاک د یوې کونډې سره ښېګړه کوي والمسکین او د مسکین فقیر سره دی په شان د مجاهد دی د الله په لار کې جهاد کوي. او ابو هريره فرمایي رضی الله عنه چې رسول الله فرمایل زما ګمان داره چې د مثال د هغې مازګزار دی چې نفلونه کوي او ستړی کېږي او ستومانه کېږي د نفلونو نه او د هغې روژهدار دی چې دی روژې او روژه نه ماتوي. اوس د مؤمن نه مسؤلیت الانسان المؤمن فی الحیات په دې زندګۍ کې د دې مؤمن او د دې انسان نه لویه مطالبه او هغه لوی مطالبات چې هغه دی حاصل کړي دی وکړي دی پوره کړي نو دی به کامیابي. د ټول نه مخکې خدای چې الله تعالی انسان باندې ټول نه غټ احسان دا کړی دی احسن التقویم دی وصوره هو په احسن صوره په ټولو مخلوقاتو کې دته د ټولو نه ښایسته شکل او صورت ورکړی په ټولو مخلوقاتو کې ټول نه ښایسته رزق دله ورکړی په ټولو مخلوقاتو کې د ژوند د اوسېدلو د تېرولو دپاره خاص باب ذرایع ورکړي دي. نور مخلوقات سره دا نشته. که د ځنګل ځناور دی او د هغې بادشاه دی زمری دی نو د هغې دپاره هم چې دی نو څه داسې زندګي نه ده چې هغه ښایسته غار دی او د هغه بارونه که کور دی. که نور ځناور دی که باز دی په ځناورو مارغانو کې د هغې دپاره داسې ځګی نشته دی. که پرز که پیریان دي خصوصي پیریان نو چې که ایمان قبول کړو نو جنت ته وځي جهنم نه بچ شي. لیکن په دنیا کې د هغوی دپاره خپل وخت هغوی تېر کړی دی داسې شکل او صورت او ښایسته حسن دی نه دی ورکړی. قرآن مجید وایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. امام قرطبي نقل کوي یو واري یو وزیر چې دی ناست دی د کوټې په چت باندې او د خپلې ښځې صفت کوي نو په صفت کې دومره مبالغه وکړه کله کله دا مبالغې د کتابونو پخوا نه د کتابونو جز هم د زاړه کتابونه د فلسفې او د حکمت او د منطق یا بعضې د فقهي کتابونه یا په مقدمو کې هم دي لکه شروقایه یا بل داسې کتاب چې په هغې کې د تېر شوي خلقو داسې صفت کړی دی چې ته به بلکل حیران شې دا به څنګه شی و. او صحابي نوم چې راشي و چې پلانکي فرمایلی او بل خانه صدر الدین او پلانکې او صدر الشریعه او تاج الملوک او داسې نومونه یې ښودي وله چې ته به حیران شي. نو دا تشې خبرې دي. کله د سټیج سیکرټري مبالغه کوي سټیج سیکرټري دومره مبالغه وکړي به د دنیوي دغه کې نه خو به دیني دغه کې شروع وکړي علامة الدهر والقهر والجامع المعقولات والمنقولات
لذیذ البیان هغه کدو چې کومه دی سم نه او دا د نمونه ورګي چې را پاسي یو ځکه پروګرام یو هغه سړي صفاتونه خلک مارو سمه دي الله دې خور کې کومه صفات کوا چې ته زمونږ په باره کې صفات چې اوس مولوی سي را پاسي تقریر وو کې نو چې موږ تقریر وکړو یا بیان وکړو خلک په وجه الله دې تا خور کې ګور لک صفاتونه وو دي ګوره کته اوس زمونږ ډېر صفاتونه وکړو او را پاسو غړي وړي وایو نو هغه ناس خلک په وجه سړي زوی نه دا دې صفاتونه قابلو ته دومره صفاتونه کې نو بس هغه په جذباتو کې راغلو یا برچانا وزیر صاحب نو ډېر زیات صفته وکړو نو اخر کې ویل چې کتا دې سپوږمۍ نه سوال سمې سپوږمۍ و دې نه زیاته خېسته نه نو ته به ما باندې طلاق دی یا یو څه چې الله دې خیر سوال سمې سپوږمۍ ته وګورم ماته وست دا وخت ته طلاق کړم سپاله خپا ظاهر ناس ته نو چې کله دې ناس ته خپا ظاهر بادشاہ ته پوس کوي چې وزیر ولې پیدا او چې بس جی کاته خراب شو دی چې څه دې چل می کړه ولکه دا دې څه ګړي نه خلک راون کړه سفیانی سعود رحم الله بګی نو دا علماء نه تاسو کې چې دا مسله څنګه شو دا اجتهادي مسله شو چې دا سپوږمۍ خېسته ده او کدا دغه خزه خېسته ده نو لګیاو بس چا یو خبره چا بل خبره کولنو د امام ابو حنیفه رحم الله شاګرد کوم به وو والله نو مې نه ذکر کړل ناغو چې زما راي خدا را چې دا خزه نه طلاق و چې څنګه نه طلاق و دا خبره خېسته ده خزه خو قرآن مطلق انسان خبره کړل چې لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم چې الله تعالی د انسان په ټولو مخلوقاتو کې ډېر خېسته شکل صورت ډانچه باندې او په ډول سنگار او په تشخص پیدا کړی دی او چې کله دی خپل حقیقت ونه پیژني نو ثم رددنا اسفل سافلین به الله ذلیل او رسوا کی یعنی مطلب دا شو چې دی خپل حقیقت پیژني نو مطلق انسان خېسته دی په ټولو مخلوقاتو کې خېسته دی نو ودا خذ به طلاق نه نو پته خو جاری شو لیکن د حسن یوازې د ډانچې په شکل کې نه دی اندرونی بیرونی طاقتونه استعداد الله په دې کې پیدا کړی چې دی خپل هغه طاقتونه هغه استعداد صحیح استعمال کړي د مسلمان شي د مؤمن شي د موحد شي او د متبع سنت شي نو کده په شکل باندې تور دین هم خېستره او کده په شکل باندې جن بیکاره دین هم خېستره او کده په باډۍ باندې په بوټۍ باندې کمزور دین هم خېستره او که پرز کده خپل اندرونی استعداد او فطرت هغه فطرت سلیمه هغه صحیح استعمال نه کړي د مسلمان نشي مشرک شي کافر شي د هندو شي د سیک شي د يهودي شي عیسائی شي د مجوسی شي یا د بدعتي شي د خواهشاتو څنګه د دې شي اتباع شروع کی نو کده په شکل صورت خېستم دي نو د بد شکل دي بیا قران هغه ته نجس وي نجس دا نجس ته نجس وګندي مشرک ته نجس وي قبیح ورته وي قبیح المنظر نو د خپل استعداد صحیح استعمال لګي نو قران دا ولني دا نه ذکر کوي چې ته پیدا شوی د څه شي نه د خاور نه خو تعالی الله تمره خسته شکل درکړل دی لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم دغه حدیث کې راځي کنه نبی عليه السلام فرمایي حدیث قدسی دی چې الله تعالی فرمایي چې ما انسان په خپل صورت پیدا کړل نه خلق خطا شي الله انسان په خپل صورت پیدا کړل مطلب نه الله انسان په صورت پیدا کړل دی چې د ټولو مخلوقاتونو د انسان سره د صورت پیټو دا سره ما پیدا کړل غدارې لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم چې دې ما په خسته شکل پیدا کړل اوس د دې احسان شکریا ادا کول پکار دي نو د انسان اولنۍ مطالبه چې د هغه سره د بندګۍ ده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انسان پیره دا مار بندگی د پاره پیدا کړل نو لقد خلق الانسان في احسن تقويم د بندگی وکا وعبد الله مخلصا له الدين الله بندگی وکا موحد شه او که پرز کته الله بندگی نه کوي نو ثم رددنا اسفل سافلين ذلیل بشي به رسوا بشي الله تعالی چې کومه خیسته شکل صورت درکړي دا په جهنم کې سوري بد شکل بشي انسان قران بد شکل بشي دا شونډې به کټ شي دا داړي به ښکاري دا وجود به سوځي د دې وجنه انسان اوله مطالبه د ټول مخکې مطالبه د عبادت او توحید ده
او د دې وجنه دا مطالبه پیغمبرانو د امت نه چې کړي د توحید مطالبه کړي د توحید یالس کال نبی علیہ السلام په توحید مهنت کړي دا خبره ځکه تاسو غلطه خبره کوئ یالس کال نبی علیہ السلام په لا اله الا الله په توحید مهنت کړي ده د ایمان مهنت چې ځان خبره ده خلق ته لا اله الا الله دې ټول دنیا ځان ته مؤمنان وایي هندوان ځان ته ایماندار وایي سیکان ځان ته ایماندار وایي موحدین نه دي موحدین نه دي د دې وجه نبی علیہ السلام دیالس کاله توحید مهنت کړی دی په ټولي دنیا باندې سخت خبره دوه خبرې لګي یو د الله د وحدانیت خبره یو د اسلام خبره یو د الله د وحدانیت خبره چې دیالس کاله په نبی علیہ السلام مهنت کړی دی او یو د اسلام خبره چې لس کاله رسول الله خلق د بیان کړی دی اما ګروز کې یو کس سره راتلو هغه سي ګار موټر وځو الله دې خوشاله کې خسړو خو چې موږ وروخت هغه پیر صاحب نو بس سرکار باندې نو بیا ته مو چې سرکار مو وایي څه شي سرکار خو الله دې سرکارا مرکرا نشته دا نیکان صالحان دي تیر شوي دي خو ما زه خبر زما یاد ساته ته چې کومي پیر لرواني پیر بابا نو دا پیر بابا شاګرد دی هغه اخوند درویزه بابا نو مال اخوند درویزه بابا په خپل کتاب تذکرۃ الابرار والاشرار کې د جملې لیکل دا یاد کا په یاد کا ارسانه ده بل هم په یاد کا چې پیر شودن کاری آسان است پیر جوړېدل ډېر آسان کار دی مسلمان شودن کاری ګران است مسلمان جوړېدل ډېر ګران کار دی مال کله پیر خبره وي نو نبی علیہ السلام بدغه مکی مشرکان ته ویل چې پیران شي څنګه پیران شي غټي جامې واغوندي غټي خلطي واغوندي هغه ځکه کېږي لیکن هغه نه پیران نه جوړول دا هغه نه موحد مسلمان جوړو او چې کله موحد مسلمان جوړو هغه د چرته تیار وځي چې موحد مسلمان د پاره اولنې جمله د خواهشاتو خلاف ده دا د انسان د عشق خلاف ده دا د محبت خلاف ده دا د نظریه خلاف ده دا د سوچ او فکر خلاف ده دا غره اندرون د خواهشاتو خلاف ده د معاشري د خواهشاتو خلاف ده صلی الله اله الا الله لا اله الا الله باندې او جګړه ولي کوله دا انساني مطالبه ده اولنۍ مطالبه ده اوس اولنۍ مطالبه چې نبی علیہ السلام وکړه چې خلکو یو جمله وایي عرب عجم هر څه بستاسي وایي نا ورته چې موږ به شمار جملو ته تیار یو خو چې کله تور تا غوې نه نو دې بیا حیران چې لکه دا څنګه چلل وایي هغه جمله کلمه څه ده ولا کلمه دار قولوا لا اله الا الله تفلحون بس وایي لا اله د خواهشاتو خلاف ساده نظریو خلاف ساده معاشري کې چې څومره د غیر الله نظریه ټول خلاف ستا پاندرونو کې چې د مخلوق سره څومره خواهشات او مینه محبتونه د خلاف الا الله نبي هغه محبوبان هغه عاشقان هغه رسول الله خیر خوهان هغه د امین او صادق چغې استون کې مشرکان هغه د رسول الله ته صادر خورون کې انسانان هغه په روټي کې ابتدا کوون کې رسول الله سره هغه انسانان او چې رسول الله بل دې ځکه نو د پاسېدل سلامونه ورته کول به یو دم بدل څنګه شو یو دم بدل لکه دا د خزو مرض د تاسو په دې خزو کې یو مرض دی پس کې به سړو کې مس پیدا شو چې ډاکټر لاړ شي کنه نو ډاکټر څه ما کیسه نشته ناغه ورته وایي چې بس نشته پکې نو دې چې ته ډاکټر سره جلا دي ورنه لکه هیڅ هم در پکې نشته غرکشه روغه موټه خده کوړته دغه شان دي دمګری لاړ شي نو چې دمګری لاړ شي هغه چې کومه دم والا به سره وباسي کنه دې خوشاله یې که غرکشه وته وایي چې سره پکې نشته به دې خوشاله شه نو چې سبا کې راو باسي کنه دې خوشاله شي کله ځان چپیرا وری او کله ځان باندې نخري کوي کله سکه نو بس خانه پلان کې سیب چې کومه نه خدا سي هغه یې سم نو هغه د سړی زوی نه او تم د سړی لور نه هغه خپل کسب کوي او تا خپل آرامي توپ کوي ته سم سړی ته کې نه چې بتا بل څه چلو شي بیا بتا څه چل کیږي نه ځکه هغه ته پته لري مخه ته چل ول نشي کولای آرامي توپ نشي کولای او د آرامیانو مخه د آرامي توپ کیږي دوغلا پالیسي ولا خلک هغه تشګ مدنو نو پیدا نو تجربه کې سره واسي کنه دا خوشاله یو چې سبا کې راونه واسي دا خپي نو ډاکټر سي سم پکې نشته را مولوی سي سم پکې نشته را پیر سي سم پکې نشته را خو نشته به کې څنګه نو چې سبا کې خو به پکې خلک په دې خوشاله کې سبا کې راو باسه نو سبا کې راو باسه
رایسته نشته دی. د دې اولنۍ مطالبه وه او چې کله اولنۍ مطالبه وشوه نبي علیه السلام ته کنځلې نه دي کړي، خو د اولنۍ مطالبې سره که ټیک خبره دې رور ته وکړه دشمن دې دی، که پلار ته دې وکړه دشمن دې دی، که مور ته دې وکړه دشمن دې دی، که ښځې ته دې وکړه دشمن دې دی، که زوی ته دې وکړه دشمن دی په دې زمانه کې، که 200 ملګري ته دې ویل هغه دې دشمن دی، او که زنانو ته دې ویل هغه دې دشمن دی، او که د کلي مشر او ملک او اخندزاده صاحب ته امیر او پیر صاحب ته دې ویل مولوي صاحب ته دې ویل چې هلکه ته په غلطه روانې دا بدعات دي رسومات دي با ادبه بیا لاړې خو د هغه سره هم ملاوي خلکو د دې خبره کوي یاره چې لا اله الا الله وایه او په دې کې دومره لوی ثوابونه دي، خو لیکن که دا دې ورته ویل چې سودخوره سود پرېږده، حرامخوره حرامخوري پرېږده، رشوتخوره رشوت پرېږده، دروغجنه دروغ پرېږده، پردی حق ورکه، غله ډاکو زناکاره دا ګناهونه پرېږده، دا خوشه سړی دی په خلکو بسې خبرې کوي او سړی هم دقه دی دا په خلکو بسې خبرې نه کوي. چا امام بخاري د کتاب تاریخ کبیر امام بخاري کتاب دی اولنی کتاب یې لیکل په سړو باندې اسماء الرجال، د هغه شاګرد دی ابو حاتم وراق الرازي، هغه ته ویل چې استاد محترم دا خلک کوي چې امام بخاري غیبت کوي، هغه وخندله او ورته ویل تا ته پته ده او دا په مقدمه کې ارشاد الساری په 9 صفحه جلد اول کې نقل کړي وایي تا ته پته ده چې مون سمعتو کله چې ما د قرآن مجید سورة حجرات اورېدلی دی چې ان الغیبة حرام، چې ما کله دا اورېدلی دی په سورة حجرات کې چې غیبت حرام دی، مغتبتو من سمعتو ان الغیبة حرام، ما د قسم دی دا وخت نه چا غیبت کړی او دا یاد ساته چې زما د خپل پروردګار نه 100% یقین دار چې زما عمل لمه ماته ملوي کې بدی کې غیبت نه وي، بدی کې غیبت نه، زه په دعوی سره بدی کې غیبت نه ول بدی کتابونو کې چې ما سره لیکلي چې دا راوي کذاب دی، دا ما د دین د پاره لیکل دا ما نه دی ویلي، دا خو د خپل ویلي دا عمل ویلي دا عقیده ویلي دا بل ویلي دا ما نقل کړی دي، ځکه دا د حدیث د حفاظت لپاره دا خامخا وي، دا د دین د حفاظت لپاره دي، ما غیبت نه کړی، دا غیبت نه لري، دا حقایق دي، دا الزامات دي، دا حقایق دي، دا به ته بیانې، لیکن نن سبا څوک تر خو خبرو ته جوړ دي، هیڅ څوک هم جوړ نه دي، یو سړی د سر نه د خپو پورې تک تور دی خو هغه ته وایي د سهارې 2 رکعته نفل کوه بس لاړې بچا شوې څه چې کې هغه کوه بس لاړې ورسېدلې، پلانکې صورت وایي بس لاړې ورسېدلې، پلانکې چل کول هلکه دا ورته ویې خو د دې نه مخکې ته دا خبره وکړه نبي علیه السلام اول د ترک خبره کړله، د ترک لا اله ترک دی پرېښودل، اول یې ورته ویلي چې هېڅ مه منه هر څه ختم، بیا ویل الا الله او ته ولګېدلې د الا الله نه شروع کې لا اله پکې نه منې، د لا اله نه شروع وکړه. نبی علیه السلام چې خلکو ته توحید وایي نو رد شرک یې ورسره وایي، شرک پرېږدئ او توحید ومنئ. نو په ضمن کې توحید په پرچار کې اول رد شرک دی، اول به سړي ته وایي دا ګناه پرېږده نو بیا به ورته وایي چې اوس زړه پاک شو اوس پکې توحید راوله، لیکن د دې زمانې انسانان هم دا دي بس دوی ته صرف د ګناه د پرېښودلو خبره مه کوه، د حق د منلو خبره ورته مه کوه، د آداب او د احترام خبره ورته مه کوه، صرف دومره ورته وایه دا دم وایه سر به دې ښه شي، دا وظیفه کوه سټ به دې پیړ شي، او دا وظیفه کوه مال در باندې راورېږي، بس دا خبرې ورته کوه او وایي سبحان الله یو ځل ووایې نو 100 کروړه نیکۍ به درته میلاو شي، جنت ته به ورسېږې. هلکه نو ته خو سودخور وې، ته خو حرامخور وې، ته خو غل وې، ته خو ډاکو وې، خېټه دې ګنده وه، دماغ دې ګنده و، عقیده دې برباده وه، تاله به څنګه ثواب درکوي؟ دا خو په 2م نمبر کې دی، اول خو ځان برابر کړه، خپل عقیده برابر کړه. نو نبی علیه السلام ته کنځلې نه وې کړي، هغه ورته صرف دومره ویلی چې قولوا لا اله الا الله، اوله مطالبه د ایمان، اوله مطالبه د انسانیت، اوله مطالبه د اسلام، اوله مطالبه د معاشري د اصلاح، اوله مطالبه د امن و امان، دا توحید دی. توحید نو امن بنئ، توحید نو انسان بنئ، توحید نو عمل بنئ، توحید نو عقیده بنئ، اول مطالبه ته وایو لا اله الا الله. نه هغه خیرخواهان ناپاسېدله او هغه خیرخواهان ورته ویله چې ته زمونږ دا مطالبه کې موږ د هر څه پرېږدو، نعوذ بالله تبا لك لهذا جماعتنا. هغه ابولهب چې هغه د نبي علیه السلام ډېر ښایسته تره و، په حسن باندې هم ډېر زیات ښه. ابولهب ورته ځکه وایي لمبه و ښایسته و، حسین و ډېر. هغه ابولهب هغه حسین هغه د رسول الله خیرخواه، څنګه چې ابو طالب سے ودی چې ابولهب وو،
ابو لهب د نبی علیہ السلام په خوشحالۍ کې خپل وینځه سبیه رضی الله عنها چې آزاد کړله دا هغه په خوشخبری کې. لیکن نن هغه تر هغه خیرخوا هغه محبوب هغه د رسول الله هغه یو خبره یو جمله چې در مزاج در نظریه در خواهش دا غي خلاف ده او د معاشري خلاف ده. د توحید اثبات ته ورته شرک دی. هغه ابو لهب کان راخلی ګټي ویلو نبی علیہ السلام پیوري تب لک علی هذا الجماعت نعوذ بالله تام دې لپاره جمع کړو د دې خبرې لپاره دا مطالبه ده. کله دا مطالبه وشي کنه کاته خراب شي. مخکې ما تاسو ته حکایت کړو ونه زموږ استاد محترم شیخ محمد عنایت الرحمن مرحوم هغه سیده ساده مسلمانو تکلفات به کینو ناغه اخرو ډېر ستر انسان او صفا بس هر شی به هغه خندر هر شی به خخ وخته خو پر دې نه خپل او دا چا نه سم نه غواړم او که څوک راکې انکار وکړي دا پیغمبري صفته او دا چا هیڅ تم نه کړي نه چا علم ته نه چا عمل ته نه چا کورون ته نه عبادت ته هیڅ نه کړي. هغه ول زما استادو پسواد کېوري بابا جیو کله چې هغه د هندستان سبق وای فارغ شو راغی نو نیکه بابا جیو پلار بابا جیو نو بیا دې ځوانو خو ځوان بابا جیو نو خلقو با چورونو جنازې له بیوړو په زنګو کې بیوړو داسې یو خسته زنګو له جوړ کړی و ولیمې له بتلو په زنګو کې بتلو زمکه په خپل نه لګولا او داغه د کور جانب بټول چې جارو کېدل او صفا کېدل خلقو به جګمانه سپکاغه ته نه کېدل قدر او عزت او سوسو. بلو د هندستان یو عالم راغی چې عالم راغی اچو کدل خلقو ته په هندستان په سواد کې یو طریقه و بدل دي کې د شو په خوانه پته نه لګي. اجمیر شریف ته غوتا سم د خان نه ګړډ کول او رسول بم ها ال دې تواب له خلک باج ته تاسو بل دي هندستان ته بدلې خلک باج روانو دي اجمیر روانو الکه حج له نه دي عمره له نه دي بیت المقدس ته نه دي لاړ څنګه بیت الله له مسجد نبوي ته لاړ شه چې کمی د تلو حکم پیغمبر کړل دي نه دي او چې د کمی نه کړه هغه نه دي نو دوی هم په طرف باندې روانو ټول سن روانو الله دې وبختلې دي اوس خو لیکن شرک الله نه بخ چرته نه بخي چاته نه معاف کوي شرک نه معاف کوي. د دې لپاره د مولا ضرورت نشته، د دې لپاره کتاب ضرورت نشته، د دې لپاره تقریر ضرورت نشته. شرک او توحید انسان په خپل پیژني. فطرت سلیمه الله ورکړه دې دنه ول پرشته ورکړه دا د ماشوم والي ته دعوت ورکړي توحید لا اله الا الله. کله په ځنګل کې اوسې کې خبرې نشي کولای دې الله پیژني. دا د خپل زمين خپل مزاج او د خپل پرشته قرین ملک پرته سبق وایي. دې په دې کې رواني ناغله بابا جی راغی د سابق سے راغی جوړه سابق راغی اچھا وګدل په سوال کې د طریقو چې کله به جنازه مړ به وشو جنازه به وشو نو خلکو به جنازه خوله هغه کې استاد جناسو مولوی سے بناسو ال دي کافیه به طالبان ته شروع کړه بل وال دیالتي نو بیا به چا سره طالبان زیاتو نو عوام ټول دا سره کې نه په سبق پویدو کنه پویدو کې بنسته ته راغه سوچو کې دا سبق زباخت دي الکه دي خلکو دوه په شرک او کفر بدعت کې اخته دي او دا تاسو څه کوي دا مدرسې سبق دي په جمعات کې وای خو زه خبره خو چانه منه لګنه او غټ پټکی والو غټ دستار والو غټ خلک نمونه او سابقان او مابقان او سوسا دا نمونه نه هغه چا پر خدای نو بس هغه سوچو کو چې ما خو دې څوک نه مني نو دا الکان دي دا وس الکان جاخي دي په خوانه الکان ته پلو ها دي الکانو ته ویل داسې چلو کې چې مړ وشو غره نو چې جنازه وشو نو تاسو ټول زما خپل راشي کینې راشي چې ګماته ګڼه جوړ شي دا خلک مال راشي نو بیا به ټول مليان بل تلول کې نه استلوا او ځان سره بس پانی مانی راوړی هر څه چې ګټي مته راوړی خورځي بس خواله کانه تیار کړي کله د سره شپېتا بیا کسان کې نه سره نور چا څه لور چا څه پینځه چا څه شل ټول را لدل دي کې نه چې کې را سره د پاسه دوت چې مولای سیب دي په دې وخت کې خلکو د څه بیان کې ته څه بشړ سره توحید ته بیان کوي شرک رد وته کوي بدعات رسومات کې خلک اختري دا ته بیان کوي یو مسله وته وای تقریر چانه شو په خوانه اوس مقررین ډیر اور یو سړی چې کوم دینو 2 روپۍ د واتانی متقم مقرر دی په به شي په خوانه مقررین نو او ساره وسړلا سورځي چاله تقریر وغلې چاله 10 ورغلې چاله موږ ورغلې بیا ودري کې سیده پاسي دې دنه ګوري زما حقداري شته غنښتي په دې محفل کې زمانه مشر سره دی غټ سره دی عظیم سره دی غټ مولا دی غټ شیخ ته نه دې څه ضرورت نه زما کار دی ستا کار خو جهالت دی جاهله څه ستا کار دی
اوس جاهل د عالم مخې ته لګیا دی ګړي وړي وای موضوع حدیث وای او چې بیا په غیرت کې دی خپکیږي جګړه کوي بیا لکه تا دروغ ویل ټولو نه دی زما حق دی هغه ورته ویل چې لکه وایو چې موږ خو نشو ویل ته وایه تقریر ته وکړو یو بدعت رد وکړو چې دا اسقاط دایره دا بدعت دی سباله چې کومه ده بل اختر جمعه دغه را مړ وشو بل بدعت باندې رد وکړو او چې په کومه بدعت باندې رد کړي هغه لیکي د اصلاح الرسوم په نوم باندې هغه ولنه کتاب لیکل اوس نایاب دی په زړه لري کېشته انه کې نشته دغه اصلاح الرسوم اشرف علي تانوي لیکل دی هغه نه دی خې اصلاح الرسوم چې دا جوړه سابق لیکل دی دا سواد هغه لیکل دی بیا چاپ شوی دی خو نایاب دی خلک مخالف شو بس رو 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 لکه دا پلان کې دی او دا خو دې چې چل دی د پلان نه کې دین د نه ګډوډ کېو د بدعت خلاف چې کې د پلان کې دین ګډوډ شو بابا جی سے وای چې زخ بزنګو کې ناسما دې چې کله رد وکي یو رد وکړو بل وکړو بدعت رد وکړو نو ول زما پر ذهن کې خبر راځي چې کتابونه خو ګوري د سره سوی مخالفت خو بزعلکم تفوسی خلک خو دې مخالفت نه کوي بابا جی دې لاړو د شپې مې خپل کتابونه کولاو بلا ویل خو مې چې کتابونه مې کولاو چې سابق صرف سوی جوړه سابق دا ټیک کوي او دا مې مولان ټول په غلطه دي نو بل ورځ د جمعې ورځ دا را روانه ده اعلان وکړو چې جمعې په ورځ باندې یو خاص اهم اعلان کوم دا جمعات له خلک راتلم بابا جی هم وس خاص اعلان هم وکړو شنو خو خلک خامخا ډېر دینال بچا وړي خلک رااله نو یو د امي سړی توبه ده یو د دین د ګناګار توبه ده د دین د ګناګار توبه چې نه غزان نه قبليږي د دین د ګناګار توبه په دې منبر ودرېږي په دې منبر او خلق ته وایي چې ما دا غلطي مسلې کړې تاسو دا ټول شرکیات او کفریات او دروغ او موضوع حدیث دي دا مې ته بیان کړی دي ما نن توبه وستله دې کارونه تاسو منی شو زم منی شو توبه به دي چې وباسي دې توبه نه قبليږي دا آسان کار نه دی چې دا قدر دې دومره زیات او توبه دې نسبت پټه قبول شي نو بس تقریر مو وکړو او خطبه مې ویله ما ته پته چې خطبه نه بعد سینه ټول خلکو تختی وای خطبه مې چې خلکو تاسو خو زما ډېر قدر کوي ډېر عزت کوي زما چې څومره قدر عزت نه دمره خو چا شته نه ما ته دام پته راځي زما د اعلان نه بعد زما د قدر او قیمت سکیږي ما ته دام پته راځي زما سره به سکیږي خو لیکن ال دې سکیږي کنه دا غیرینا د دې دنیا د هر څه پلت دي لہذا تاسو ته اعلان کوم او په ځوان وګونو زما اعلان ورته ډېر ګران کار قسم دې کزه او کوم قسم دې کبل مولای وږي کبل شیخ وږي ځان ته ولی الله د زماني واقع وږي څوک خپل غلطي چې کوي په پټه نه مني د دوه کسان په مخ کې نه منبر په سره څنګه مني وزه تاسو دا اعلان کوم چې دې وخت پورې ما څه کول دا ټول شرکیات او بدعت او د جوړې سابق چې سوې دا ټول ټیک دي توحید او سنت ته او دا بدعت او رسومات دا پرې دې عزت او وبو واسم چې الله تا ستاته ولاړم وسبوري مې سکړې ما معاف کړي د نن نه بعد وزنو او تاسو ته دعوت درور سو چې تاسو ته ما سویلې دا ټول غلطو به توبه واسي آینده لپاره دا کارونه مکوئ وای چې په ما زه اورې دما موږ خو خلقو خو جماعت سلام دی یو طرف ته وکړو دی بل طرف ته سلام ګرځول به جماعت کې څوک نو اینه کنه اوس کومه چې دنه لقیدل شروع کړو سرونم والو وای چې لا اله الا الله ذکرونه کوي او تا ته په دومره چې کومه کروڑ روپۍ ملاو شي تا ته قسم نه چې بل لپاسه بناسي یو بل لپاسه او چې کله د پته راشي راخوالته کو ترخی خبرې کیږي خوږی په کې نشته نه ها بدله خیراتی ته جنتی وای ما خیراتی جنت نشته دا ته چوي دي دا د شیخ چلی سوچونه دي څنګه وروي ماتي کې پاستر براوړي کو سټ پدې ماتيږي شیخ چلی سوچونه چاره مور کوي هغه ته صحیح لار خای صحیح سمت ور دخایو سره کندي ته ورځيږي او تور ته جنت رواني یو سره جهنم ته ورځيږي ورته ورځيږي او تور ته جنت رواني د تسمر ظلم کې تاو د خیسته سپینی جامعه غوستلې دا روان دي خټو ته ورځيږي او تور ته صحیح لار باندې رواني اته باغچه د باغ دلته بکینی دا ته ظلم نه کوي ور سره وای غلط رواني ورو ره دا لار پر دې سلار شه جامع دي سری دي نه په دې طرف لار چې باغچه ته ورسېږي جنت ته ورسېږي او که جامع دي سپیرین دي خو چې ته غلط روان نو کندي ته ورسېږي نه هغه چې خبره ختم شوه زموږ استاد محترم به ویل چې ماته به کتاب وایو مې خبر چې کومه ده هغه به ساتله نو په لختي کې به مې روانه و پاغه طرف باندې به دغه ولی الله د زمانه او چې هغه قسم کړی واقعي ولی الله دی
په دې سړک کې لورو شوتل به پخپل راودل پخپل به راوړه چا به سلام نه دو بابا جی تو ختم او زه په دې په لور سروانو کتاب را سره هدایت نه مې دی ویلوي ورکوټه د نحوی کتاب دی ابو حیان اندوسی غرناطی لیکل دی ول چاغه تا کتاب به متوایو کتاب به راته لګوایو او توحید سنت به راته زیات بیانول عقیده را جوړو عقیده جوړ شوی او کتاب به راته ورته په یادو او چې تعلیمو اول ما دې سبق وایو او دی او پوره په دې طرف روانو زه پوره په هغه طرف په دې روانو لور بور سره اول چې بیا ما جګر مانځه د ډېر ترال جمعه ته بزانه پاک را پاکو او شوتل موتل به وړه د جمعه تراغه نبی طالبان ته سبق وایي ما چې وسنګ چې مخکې چې څنګه ومه دومره خپومه دومره خفا دومره بی اطمینان په دې خپل ژوندۍ باندې سره دې ما څومره قدر خلکو کولو لیکن وس دومره خوشاله په دې خپل عقیده باندې خوشاله دي شکر د پروردګار چې د مرګ مخکې مې عقیده ټیک شو دا اولنې مطالبه د انسان نه انسان چې خیسته دی په ایمان خیسته دی انسان چې خیسته دی دا په توحید خیسته دی مسلمان چې خیسته دی دا په شرعي او په دین منلو باندې د پیغمبر په سنت باندې خیسته دی چې د مسلمان نه د پیغمبر سنت او استو دی خیسته نه دی خبيث دی دی ګندره اگر که پرنګ سپین دی اگر که ځان پوره جوړه کړی دا او چې دی مشرک دی کافر دی نو کده هر قسم شکل او صورت باندې دی لیکن دی خبيث دی ګندره په خپل نظر کې ته نه د خلکو تخکاری د پرشتو په نظر کې درنګ د تخکاری تا ته نخکاری ما ته نخکاری د پرشتو په نظر کې ښکاری دي څومره ګندره څومره سخا دي او بل طرف ته یو موحد انسان دی یو غریب انسان دی یو عاجز انسان دی پرنګ او شکل او صورت باندې خیسته نه دی لیکن هغه د الله په نظر کې څومره خیسته دی مکه ما تاسو ویلو کنه یو باندې چې شمایلی ترمذی نقل کوي ترمذی کې دی هغه باندې چې نبی عليه السلام راتلو توحفه به ولا راوړه بیا ناسو نبی علیہ السلام به جوړ سور کړو بتلو محتاج یو ځله باندې نه سره وړي په بازار کې خرڅي نبی علیہ السلام چې راغی چې وکړه خپل کې ولاړ ورو ورغه شاته نه سترګې پټې کړې او چې دې پوه شو چې دا نبی علیہ السلام دې ځان اوسره جوخت کو نبی علیہ السلام اعلان وکړ چې دا غلام کو څوک هغه چې خرڅه کم پی دی وته یا رسول الله به یو روپې مې څوک ناري شکل می خوشه ده په شکل باندې تک تورو شکل می خوشه ده پیسې را سنشته ده باندې سړی ما درت مې نه لګي نه مال څنګه دولت څنګه می څوک پیژني ما سو په یو روپې باندې امنا دي نبی علیہ السلام دې سره تاو کو او ځان سره جوخ کوړته وي خو ته خپل قدر سمالونه ضروره ته د خپل قدر تپوس د الله نه وکړو د رسول نه وکړه چې ستا قدر د الله سره څومره دی او د رسول سره څومره دی خو دې خپل لخبيو دې سر تور سرو په یو لنګ کې راغله دی درنګ نه او شکل نه تب تور دی نو سر پیسې شته نو سر مارچ نو سر دولت یې څوک پیژني لیکن دا مبارک نبی علیہ السلام وایي چې هغه انسانو ا مسلمانو د انسانيت اولنۍ کړي هغه منلي و توحید دا اولنۍ کړي نه چې هغه سره ذلیل کې رسوا کې شرک دغه سره ورانه و د خواهشات سره ورانه او د بدعات سره ورانه او د سنت سره مینه و نن دا غدا انجامو لیکن بل طرف ته عبد الله ابن ابي بن سلول په شکل خيستا تا د بدر په شکل خيستا رنگ خيستا جامع خيستا لباس خيستا عطر خيستا مال او دولت ور سره په جرګه کې ني خلک خبر اوري خلک عزت او قدر کوي د نبی رسول الله ستاسو سیکریټری په اول کې ابن سعد نقل کوي چې رسول الله وکړه پاسیدون اول به تاسو اورو او د نبی علیہ السلام صفاتونه به کولا لیکن هغه سو چې په اندرون کې ګندو او منافقو عقیده برباد او خبيثو نه پاوبن لعنت او لعنت لعنت او لعنت ابو جهل څومره خيستو فرعون څومره خيستو خو چې اندرون عقیده برباد و د الله په نظر کې ګندا د پیغمبر په نظر کې ګندا او د معاشري په نظر کې ګندا خبيث اوله مطالبه ده نور بشمار مطالبه دي خو اوله مطالبه ده توحید مطالبه ده دا د شرک د پرخودو مطالبه ده چې دا په انسان کې نه کاتبه خراب چې دا په مسلمان کې نه کاتبه خراب وي او بیا د مسلمان نه د توحید او د عقیدې نه بعد د سنت مطالبه ده چې خپل ژوندۍ به د پیغمبر د سنت مطابق تیرې تشبیه دی باندې کار نه کیږي چار یو سړی وایي چې د قران د سنت مطابق ژوندۍ تیرو ما بیا چې کله مطالبه دی وکي بیا هغه پاک ژوندۍ کې نه بیا چې کله ولټه نه قبل شان دي لوخي نور روان یو سباله دي چې مو چې مړ کیږي ګور ټوله دنیا مړ کیږي مونږ هم مړ کیږو زوبا څوک نه پاتې شوی کچا ځان د پاره د محلات جوړ کړیو چې هغه نه خېل دي خبرې چې نه مړ کیږي ما هم تل
کچا ځان دومره مال او دولت جمع کړو چې هغه ویل چې زنه مړ کېږي هغه هم تللی دی. کچا د ځان لپاره دومره ذکرونه وظایف کړي دي چې هغه زنه مړ کېږي هغه هم تللی دی. او د ظلمونو نه ډکه زندګي تېره کړې ده هغه هم تللی دی. او د غریبۍ نه ډکه زندګي تېره کړې هغه هم تللی دی. ابي خباب رضی الله عنه یو ځل بیمار دی، داغونه لګولې. داغ لګول په مخ باندې ناروا دي، نو د علاج لپاره جایز دي. نو داغونه لګولې دردونه وي. ناغه پروت صحابه مرګري رااله تپوس لا دې دومره جاړي سم جاړي سم اٹکی گیا وہ نه کرو ردا سکے د مکه مشرکانو پس کورلټو باندې سم لولې پس کورلټو او راپاس ور باندې ودرې نو تابه جړل نه خندل بدی جړل بدی نه خندل بدی د املای داسې شی د بساد نقل کړي چې واری عمر رضی الله عنه هغه په جمعات کې یو بستر یو تکیا و نو دی یو الله غډه ولا ولا ولل کېنا امیر المؤمنین په خاورو کې ناشته هغه په بستر باندې کېنولو دې کې ډډه ولا غوا وتا ته پته را وستانه علاوه د دې ځکه حقدار چې یو سره دی یو ته یو بل چې ما احدنا حق لهذا المجلس الا رجل واحد وسوق ته بلال له او یو ته هتره ته خپل املا وخیا ناوته چې نه خو ول امیر المؤمنین یما وخیرته ول نه خندرته املا مې ته خو راسي نه چې ته ډېر پتیش کې راشي یا جلالی سړی او یو دم حکم وکړي چې رب مقدس مې کې څومره کافر او مشرک دي او څومره مشران دي چې ټول ختم دي وای نه نه سمنه ختمه خپل املا وخه جمله ولا بس د جمهور په جړا شو دي تاسو نه املا دا پختې نه دي دا ختم شوې د سکورلټ خړل وي نو د املا سوري وري وا نا ورته چې دا به څنګه چلن دا چې زه بس انګر مسکولټ به می ګرمي کړی او جما به کار شروع کو خلق پر باندې رااله زه به کلک کو نیو ما زه په دې سم ډولم رپا صبر باندې ودرېدل چې بس ویني زوی بران لاړې او سکولټ به مړې شوې بس زما تکلیف په ختم شو خو جړلې نه چغې نه ایسته یې څنګه احد به وای الله احد یو الله منه بلې څوک نه منه دا توحید باندې خلق والے شو دي بل سړي دی والے شو وای دغه یو منه نو چې ورور تا خواږي ته نه جړل اوس چې کومه و داغونه دي لګولې ورکوټي داغونه پولیس باندې خدای جړه او ته ورور دین نه جړم دا خو ټول وجود کله ما وسو دې نه جړم په پن سجاړه مې چې سجاړې ول پدې جړه مې زما غرونه تللی دي چې کوم زما سره به تکلیفونه ټول شهیدان شوی دي او نهار توهر د دنیا نه تللی دي نه په مړګې ډوډۍ خورلې ده نه جامې غوستلې دي نه د یخنۍ نه چې بلستان وا نه د ګرمۍ نه چې سورو بس دغه شان دي د دنیا نه تللی دي بس زری تللی دي خپه تللی دي د دنیا په حیثیت سره او زما زه یم وساره 40000 درهم پرتی دي چې ما ته پته را زه په دې قسم خورم چې یو ټکه به نه پر دې حق شته نه به حرام شته خو زم ته نه چې الله تعالی ملر ته په دنیا کې راځي آخرت کې بار څه ختمي او ورونه چې کومه تللی دي او د ولوی مرتبه ملاوي زما په دغه حالي په دنیا کې راته ملاو شو ناو ته چې بس دا خدای الله په سره ده یعنی داسې خلک تللی صحابه تللی دي انسانان تللی زو بټول مالدار دي په حلال رزق کې الله خصتي دا نه چې خوشی کار دي خو حلال رزق غره پردې نه حرام نه او غریب چې کوم نه الله دې په خپل صبر برابر سره دي چې غریب نه کینهګر جوړ شي به صبر او د مالدار نه باغی جوړ شي ظالم نن د مالداران د باغیان جوړ شي دي ظالمان ته جوړ شي دي پردي حقوق وي او د غریبانو د کینی ګوړي جوړ شي دي د حسد او د بغض نه ډک دي د نفرت نه ډک دي نو په غریب لپاره کار دی خپل نیت صفا کې حسد دی وباسي کینه او بغض دی وباسي کنه غریب نه که ساده خیالي چې نبی عليه السلام فرمایلی دي چې غریب بچ کوم دی د مالدار نه 1500 کاله مخکې جنت ته دي هغه ستاسو دی غریب نه دی ویلې چا د کینی ګړی هغه د بغض نه ډکی هغه د نفرت نه ډکی هغه د حسد نه ډکی هغه ویلې چې موحد دی مسلمان دی کینه پکې نشته حسد پکې نشته بغض پکې نشته نفرت پکې نشته ته خپل ځان ولټاو کنه او نه مالدار ته ویل چې حلال مال سره دی او ته حلال مال دې سره نو الله دې خیر کړي مالداران ټول ظالمان دي او غریبان ټول کینو او د بغض نه ډک دي الله دې صحیح ایماندار صحیح موحدین یو بیمار دی ډېر تکلیف کې دی اته دعا وکړي او زنانه بیمار ده پروردگار استا بندر او شفای کامله عاجله ول ورک الهو لند رحمت کرم معاملہ ورسوک پروردگار څومره بیماران دي ټول د شفای کامله عاجله ورک الهو لند سم قرضداري قرضو نجات نصیب چا حاجت شرعي دي سر ته ورس هر مینو حفاظت وکړم د دې وطن حفاظت وکړه
الهي زموږ د کلی حفاظت وکړه، د مظلوم مسلمانانو امداد او تعاون وکړه، د کشمیر د مظلوم مسلمانانو امداد او تعاون وکړه، الهي موږ معاف کړه. چا اولاد نشته نیکان صالحان اولاد ورکړه، نارینه اولاد نشته نیکان صالحان نارینه اولاد ورکړه، او چا په کورونو کې مسلې دي پروردګار حل کړه، که خاوند آرامیتوب کې پروردګار په سم لار راول، او که ښځه چې کوم دنه بربنده نه پروردګار پټه که سم مسائل دي پروردګار حل کړه، زموږ عزتونه برقرار وساتي. اللهم ربنا